السلام علیکم ګرانو پښتنو، امید کوم روغ او جوړ به یاست. الله مې صحت مند لره. دغه د نن ویډیو د تاسې دپاره د څه حواله سره ده، کمیټې به څنګه کوي، کمیټې ته به ځان څنګه تیاروي، کمیټې ته به کوم ډاکومنټس وړي، کمیټې کوم د تا ډاکومنټس مني، کوم ډاکومنټس نه مني، د ټولو باندې غور فکر کول دي. زه یو اسانه ترتیب د ما څونه زده ده هغه تاسې ته درښیم، په هغه لیول تاسې تیارول دي ځان. د کمیټې د کولو فایدې څه دي، د کمیټې د کولو نقصانونه څه دي، کمیټې کې ځان په منن کې بعد فایدې څه دي، کمیټې د ریجکټ کونې نقصانونه څه دي، دا ټوله به موږ بیانوو په دې ویډیو کې. تر اخره به ګورئ، له ملګرو سره به شیر کوئ، چې فایده ځینې واخلي. هغه پښتانه چې پریشانه دي، کله چې هم تا ته د 78 په بنیاد باندې یو فارم ملاویږي، هغه درته ملاو سو او هغه فارم بیا ته جمع کوې، له هغه سره به کوم ډاکومنټ درته غواړي، د کوم ډاکومنټ په بنیاد درته ملاویږي، ولې درته ملاویږي، دا فارم دا سلسله شروع ولې کړه، دا ټول خبرې. او بله خوش خبري، د 1990 ریکارډ خبره هم کوم، خو د 78 ختم سي، په اخر کې د 1990 له چا سره ریکارډ دی، د هغه ریکارډ دیوالو هم کار کیږي، هغه کوم خلک دي، په اخر کې به درښیم. هغه تاسې به اورئ ویډیو تر سره پورې. زه کوشش کوم چې په اسانه لفظو کې سره خلاص کړو. 78 ریکارډ ولري. 78 ریکارډ څه شی؟ لازمي نه دسته کارډ ولري، کارډ ولري، ډومیسایل ولري دغه ټایم، اصله لایسنس ولري دغه ټایم، پاسپورټ ولري دغه ټایم. د 78 باره کې به سوال کیږي، زما سره 78 نسته 65 ته. او بابا 78 نسته 65 ته، 65 خو ته د ګډ سره پاکستان جوړ کړی تا ده. 78 خو د تا د پاکستان هونه ثبوت ته کته شاته زی ک 77 ته زی 76 ته زی دغه سي شاته پسې ځه، هغه ته ګډ سره پاکستاني یې، او ګډ سره ته په دوی باندې داوا کوي چې تاسو نه پاکستانیان. هغه مجلس سر خلاص کوي. 78 هغه اخري لیمټ یې په لحاله 78 ورته یې شي ده، د 78 ریکارډ ته ولري. فارم درته ملاو شي، فارم کې به تاسو څه جمع کوي، دا کوم ډاکومنټس ما درته وښو، که ډومیسایل لري، که هغه ټیم ایم آی سی لري، که د هغه ټیم ته کارډ لري، که د هغه ټیم ته یو څه نه څه د مځکې فرد لري، هر څه چې لري هغه قابل قبول دي. صحیح شو؟ دا طریقه به ته له هغه شی بیا په فارم چې کوم ملاو ستا د ټول خاندان دا کسان موږ اوسو. یو دا او بل دا هم درښیم، د 78 ریکارډ د جوړکو پیدا کوي به څنګه، چیر به پیدا کوي، څنګه به پیدا کوي، هغه هم درښیم. په دې ویډیو کوشش کوم دا ویډیو تاسو تر سره ګورئ او تاسو مکمل وګورئ. زه یقین کوم تاسو د ټولو سوالو په جوابونه تاسو په دې ویډیو کې ملاو شي. که دې ویډیو نه ولې دې بعد څه بل ویډیو دا غواره کې به هغه کې درته ملاو شي. د 78 ریکارډ ته کله هم نادره ته ورسي، یو فارم ملاو شي، هغه سره به دا ټول کوم ډاکومنټس غواړي هغه ورسره ولګیږي، بیا به ته جمع کې چې جمع دې کو، بیا به تاته د یو تاریخ درکې چې په دې تاریخ اوس ته راسه موږ ته پیش ته کمیټۍ وکړه. کمیټۍ به خامخا کوي. زوړ ریکارډ چې کله هم کنفرمه کیږي بیا به ته کمیټۍ کوي. کمیټۍ دا نه ده لازمي ستا به خامخا بیا انکوایري کې اچوي مزید. کمیټۍ داسې کوي چې کېدای شي تا سره شناخته کارت یو دوه درو جوړ یې هم، بیا یو څه مسله راغلي، پی او آر کارت راغلی، هغه به کینسل شي، په هغه ټایم باندې به تاته اډر وشي چې ولاړ خپل کارت جوړ کړه. یو دا بل کچیر هغه ټیم تا ته کارډ اډر نسل ملاو د تا دغه کوم 78 کارډ دی یا زوړ ریکارډ ده، دا به ولږول سي هلته انکوایري دپاره، انکوایري به وشي. دغه هغه انکوایري بعد به بیا تا ته انشاءالله امید ته زر تر زره پورې راشي، تا ته انفرمیشن ته کار وسو یا نه وسو. که وسو تا ته به خپل کار جوړ سي، فایدې دي، که نه وسو بیا د پریشاني خبره ده. پریشانی خبره ده تا باندې بیا اعتراض وسو، تا ځان پاکستانی جوړاو، ته پاکستانی نسوې، اوس به تا دپاره پریشانی یو څه یي. اوس به بیا ته څه کوې، بله لاره چې ده نه، ته به ځې بیا کوم ځای کې نادره تا سره زیادتي کړې ده، کوم ځای باندې ته ناراض یې، په کومه فیصله چې ته ناراض یې، هغه به ته اګریشن، هغه دعوه به په هغه غصه په هغه شی کې ته وړې عدالت ته. عدالت کې به بیا ظاهره خبره د وکیل کوي، وکیل به دې تا کیس کوي، نادره په سیسټم یې سر خلاص شي، بیا به ته عدالت څخه ځان دپاره یو تعاون اخلي، ریلیف به اخلي، چې ما سره دا وکوه.
دا له ما سره زیادتي وسوه. دا خو دا مجلس که چیرې ته د 1990 ریکارډ لرې، اوس ته څه وکړې د پاکستان دپاره؟ کوم 1990 ریکارډ؟ 1990 یا مخته یا شاته که تا چیرې د سرکار نوکري کړې وه، ته سرکاري ملازم وې، ته یا تا د کور والی، ته یا د تا پلار یا د تا نیکه یا تا نیکه یا تا ور نیکه، هر یو چې سرکاري نوکري کړې وه هغه به هم پاکستانی بلل کیږي، پاکستانی کارت ورته جوړول کیږي. تاسې هغه ثبوت پیش کړئ چې ما په خاندان کې دغه نوکري کړې د سرکار، ته ماته څرنګه ټینګ ټینګ کېږي؟ د سرکار ما خدمت کړې ده، د ملک سرکاري نوکري هم ترلاسه کړې ده. 1990 ریکارډ منونکی ده. که نه مانو زه به هغه ځای کې د تاسې کوم هیل کېدو هغه به سوال جواب د قانون په مطابق یې. بل که کله هم تا ته نوټس راغلی د نادره له طرفه او ته نه یې پیش شوی، یک طرفه کاروایي شوې ده، د تا خلاف شوې ده، غور فکر یې کول دي، هغه نوټس تا ته درځي، کمیټې دې وغواړي اعتراض زما دغه شي باندې اعتراض ده، دا ډاکومنټ سره پیش کا، یا په هغه دستي تا ته نوټس درکړي، یا بیا تا ته وایي نوټس در ولېږي کور ته، ما ته دا ډاکومنټس پیش کا، ته نه یې ورغلی. ډېرو پښتنو داسې مسلې شته، نه یې ورغلی، اوس یې دفاع وکړه، اوس هم تا سره ټایم ده. مزید یو بله انکوایري، ښه خوندوره انکوایري، یو ریکارډ نشته سره، اوس هم ته دعوه لرې چې زه پاکستانی یم. اوس به ته څه کوې؟ تا سره څه کېږي؟ بیا د کمیټې یو داسې ټیم ده، داسې کسان ورسره دي، هغه کسان ځي د تا د علاقې مشرانو ته، تا په علاقه کې حل کوي چې دا خلک واقعي له 40 کلو دلته دي، واقعي دا دلته پیدا شوي دي، هغه ځي هلته د هغو خلکو رای اخلي، له هغو جعل کوي، بیا د تا د کارډ باندې غور فکر کوي چې واقعي هغه خلک دا یایي چې ته دلته پیدا شوی یې، هغه خلک دا یایي ته دلته اوسېدلی یې، هغه خلک یایي ته دلته پلار او نیکه دي دلته ول او دغه علاقه کې یې، تا یو کرایم یو جرم نشته، ته لارې خوا اوکې مسله نه ده، بیا هم کمیټې د تا په شناختي کارډ به غور فکر کوي. خو زه یې مړ نه کې پښتو ژبه ده، اوس خو دغه یې غاړې ته راچولې ده، اوس خو څوکه څوکه داسې ښکارېږي چې پښتو واقعي د دوزخ ژبه ده. دوی خو دا کوي که نه، دلته خو فلحاله داسې ښکارېږي لکه د دوزخ ژبه شي. بله ویډیو درته جوړوم، هغه به د تاسې کارډونه پیدا کول، زوړ ریکارډ پیدا کول، زوړ ریکارډ تصدیق کول، او د تا نوم بدل ده، پیو آر کارډ کې بدل ده، افغاني کارډ کې بدل ده او په پاکستاني کارډ کې بدل ده، د پلار د په افغاني کارډ بل و او پاکستاني کارډ کې بل نوم ده، پاسپورټ یې بل نوم و اوس یې بل نوم و، دا ټوله رد و بدل ته به ځان څنګه باندې قبلوې؟ ته به د چا په نامه باندې فارم ډکوې؟ په کوم نامه به یې ډکوې؟ آیا د افغاني کارډ په نامه به یې ډکوې که بیا آیا د 78 ریکارډ په نامه جمع کوې؟ دا ټوله په در روانه ویډیو کې انشاءالله تاسې په انتظار اوسئ. دا ویډیو در سره شیر کول هم دی ملګرو سره او په خپل هم کتل دی، مکمل سر به مې خلاص شي، هم به د تاسې له ما چې ګیله نه وي، زه کله یم کله نه یم، کله ټلیفوني کله نه وي، او تاسې به د ما په دغه ویډیو باندې زراو کسان تاسې اورېدی شئ دا ویډیو، او تر یو بله پورې تاسې شیر کړئ، نو بیا هغه خلک ضرورتمندو ته ورسېږي. کوچنۍ کوچنۍ مسلې دي، غټې پریشانۍ راته جوړې کړي دي. وسلام، دعاوې راته کوئ، الله مو خوشحاله لره. پاکستان ډېر بدقسمته یې کې پښتون په ځان ودراو.